अस्सलाम वालेकुम قدرمنو کتونکو اوریدونکو پروګرام دی بولو پاکستان زه ما هدایت الله ګل تاسو ته مخاطب یم د سونو پښتونخوا په خبر سټوډیوز نه نیخ پنه زمونږه आवाज او شعری ویني امن د ټولو نه ضروری شیز د ټولو نه ضروری توکي او د ټولو نه بنیادی ضرورت د خیبر پښتونخوا د لپاره بل خصوص او د ټول وطن د لپاره بل عموم اسیم په ټوله منطقه کې پکار دي چې امن وي ځکه چې امن وي نو ټوله خطه ټوله منطقه لګیاوي ترقی کوي د امن سره دا هم رايادېږي چې نه د هیروشیما باندې چې کم بمونه پریوتی و د هغه اتیا کال برابر شو او اوس هم ځنې خال خلک د چا چې ژوندونه اوږدو هغوی شته دي او هغوی د جنگ نه زیات د امن خبره اوس هم کوي ځکه چې هغوی د جنگ تاو لیدلی دی او بیا د اټومي جنگ تاوی لیدلی دی دغه شانتې لګیا دی را روانو 200 ورځو کې د جمعې په ورځ د یو بل امن کوشش د امریکای د صدر له طرف نه د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د روغې جوړې خبرې تقریبا فاینل دی او معاهده به وشي او د دوه ملکونو ترمنځ به یو پیرا تقریبا د 40 کالو جنگ ختم شي الله دې وکړي چې زموږ په دې منطقه کې جنگ ختم شي ځکه چې کوششونه خو روان دي خو یا په کوششونو کې هغه عمره لا زین دي نیولې یا د هغه عمره کین وسلوي نه دي چې په هغه کې ټول سټیک هولډرز راغون شي او د ټولو په یو مخ باندې فیصله او د نتیجې په شکل کې امن مخې ته راشي خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې د سکیورټي فورسز لخوا د حکومت لخوا او د عام خلکو لخوا او چې څومره سټیک هولډرز دي چې په کم شکل کې هم دي د هغې ټولو کوششونه او خواهش دی چې دلته کې امن قایم شي د دې غرض دپاره د صوبې وزیر اعلی د امن جرګو د انعقاد یا د جوړولو هم غږ کړی و او په شروع کې د 10 ورځو دپاره په مقامي کچ یا د مقامي جرګو خبره کړې و چې په هغې کې ځینې خبرې ځینې فیصلې ځینې آرا مخې ته راشي او د هغې په ترڅ کې بیا یوه لویه جرګه وشي او دغه لویه جرګه کې چې کمې فیصلې وشي په هغې باندې امنه وشي او خلک ټول په هغې باندې عمل درآمد وکړي په دې سلسله کې تر اوسه پورې 3 جرګې شوي دي او په دې 3 جرګو کې د مختلفو قبایلي ضلعو مشرانو ملکانو امایدینو عالمانو منتخب نمایندگانو د فورسز نمایندگانو مقامی انتظامیه متعلقه کمشنرانو ډیپټي کمشنرانو بلا خلکو په دې کې شرکت کړی دی او د خیبر پښتونخوا آی جی پولیس او چیف سیکرټري هم په دې کې شامل وو په عوامي کچ باندې پکې قادری صاحب شامل وو او بیرسټر سیف صاحب هم په دې کې ناستو په 3 جرګو کې د دې جرګو نه څه راوتل دي او څه به د دې نه نتیجې راوځي د ټولو تقریبا د 400 پورې کمې 3 شوي دي 4-5 نقطې دي او هغه په ټولو کې مشترکه دي د یو پوینټ نیم نه علاوه تقریبا ټول یو شانتي دي او دغه خبرې د ډیر وخت نه واضح دي او خلکو ته بریخي چې هم دغه نکات دي چې امن دی قایم شي او امن د خلکو خواهش دی او په هر قیمت چې وي امن قائمېدل پکار دي د خیبر پښتونخوا د خلکو د پاکستان د خلکو رومبنې اولنې خواهش دي د دې غرض لپاره د سکیورټي فورسز اپریشنونه هم روان وي د هغوی کوششونه هم رواني په جرګو کې شرکت هم وي او نورې ګڼې خبرې اترې هم په دې ترڅ کې روانې وي چې په کومه طریقه باندې موږ کولی شو چې په خپله صوبه کې په خپل وطن کې امن قایم کړو بل خواته د فیلډ مارشل آرمی چیف د پاکستان د هغې په حوالې سره په اکانومسټ کې ریپورت شایع شوی دی او د هغې ملاقاتونه او صدر ټرمپ سره د بالخصوص د هغې ملاقات چې کوم هغه د سفارتي ذرایعو د دې منطقې دپاره یو ټرن یو ګوټ پیر چې کوم دی خلکو بللی دی او بین الاقوامي توګه باندې نوې ډایمنشنز د هغې مقرر شوي دي ښکاره شوي دي او هغه لګیا دی په بین الاقوامي معاملاتو باندې اثر انداز کیږي هم بل خواته د ډي جی آی اس پی آر چې کوم دی هغه د اکانومسټ سره خبرې اترې کړې دي او انډیا خبرداره کړې ده چې خبردار که دا ځلې مو بیا څه لاس په خطا کړل او داسې څه د ایډونچر کولو کوشش مو وکړو نو موږ پوره تیار یو او په بھارت کې د مشرق د جوړې نه یا د
وروستنو یا د وروستو پاتو علاقو یا د لرو پرتو علاقو نه واخلئ په ټول بھارت کې به آپریشن کوو. داسې سبق به درته ښایو چې ستاسو را روان نسلونه به هم یاد ساتي. نو دا ټول صورتحال دی. موږ سره د خوشقسمتۍ نه د سونو پښتونخوا ډایرکټر نیوز کرنٹ افیرز محترم عقیل یوسفزئی صاحب موجود دی. نوموړی صحافي د ګڼو کتابونو تخلیقکار. د هغوی نه به په دې ټولو معاملاتو باندې نظر اخلو. هغوی ته هرکلی ویم. السلام علیکم سر. ډېره مننه ګور صاحب، تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته کتونکو ته سلامونه. عقیل صاحب د ټولو نه لومړني خو مونږ د پښتو وطن دی او د پښتو په وطن کې ډېرې خبرې د جرګو مرکو د لارې کېږي. نن مې د درې واړو جرګو انالیسس کول، نو په هغې کې د وزیرستان اپر او لور او د ټانک او د بیټنو د درازنده او د ټولو خلکو ملکان صاحبان شاملو. او چې کومه جرګې د باجوړ او د مومندو شوي دي، څه پکې د تحصیلونو د خیبرم یو څه کسان شاملو، هغې ټولو غوښتنې تقریبا یو شانتي دي. صرف د دې نه علاوه چې د باجوړ او د مومندو خلکو ویلي چې مونږ آی ډي پیز کېدو ته یا کډو کولو ته تیار نه یو، او په یو صورت کې زمونږ یا په دې علاقه کې منطقه کې په دې سیمه کې د کم دی آپریشن ونشي، مونږ دې ته نه یو تیار. نورې ټولې خبرې تقریبا یو شانتي دي. د حکومت د صوبایي حکومت څه تیارې دی، د وفاق په دې کې څه برخه ده، او د سکیورټي فورسز خصوصا ځکه چې دا خو یو تیار آپریشن وو او هغه یو ځای ته رسولو، ځکه چې خلک خو موجود دي او موجودیت لري. په دې کې ستاسو څه نظر دی او کوم تازه خبرې دي هغه زمونږ د سونو پښتونخوا د بولو پاکستان ملګرو سره شریکې کړئ چې تازه شو جي. تازه کېږو په څه باندې؟ یو طرف هم چې دغه خبر نه راځي، او اگر چې د پاکستان په غټ فریم ورک کې پاکستان د ماضي په مقابله کې په سفارتي کچ باندې یا په معاشي کچ باندې یا دفاعي لاین چې دی په هغې باندې د تیر کال په مقابله کې دې کال کې ډېر څه اچیو کړي دي. دا زما په خیال باندې اتمه میاشت روانه ده. خو بیا چې دلته کې ګورو نو په دې 22 جولای پورې د 1 جنوري نه واله او د 22 جولای پورې په پاکستان کې 338 نه 383 اټیکس شوي دي. دا د ساوث ایشیا ټولو نه زیات تعداد دی، او پاکستان کې دغه اټیکس کې 95% چې وي 95 هغه په خیبر پښتونخوا کې کېږي. دا نه چې موږ خبره کوو په دې ټایم باندې موږ لایو ناست یو 4 غنټې 5 غنټې مخکې په کارک کې چې دی د اف سی په ګاډي باندې اټیک وشو او 4 کسان چې کوم دي هغه پکې شهیدان شو. پکې 13 شپه ماسخوتن ټایم کې د پېښور په ډېر ګنجان آباد روډ باندې ورسک روډ باندې نه زما په خیال د لزاک روډ باندې اټیک وشو او 3 کسان په بدترین طریقې سره چې دوی وشتو چې یو پکې پولیس افسر چې دی هغه پکې شامل دی. بیا دغه رنګې د بلوچستان حالات چې کوم دي هغه هم ټیک نه دي. پرون په غالبا دا واقعیات دومره زیات کېږي ګور صاحب چې زموږ نه هغه د علاقو نومونه هم هېرېږي. ظاهره خبره ده چې روزانه چرته نه چرته 2-3 یا په باجوړ کې سالارۍ تحصیل چې کوم دی نو هلته کې راکوز شوي دي. یو ګروپ راغلی دی او هغې د پولیسو یو چک پوسټ و چې هغه هغې الریډي خالي کړی، هغه یې اولوزولی دی. 13 ورځې په بلوچستان کې یو ځل بیا د خبر راغی چې جعفر ایکسپریس چې کوم دی د هغې د ټارګېټ کولو بیا چې دی کوشش شوی. دا 2 صوبې چې دي دا عملاً د حالت جنگ سره مخامخ دي. تاسو تیرا حالاتو کتله، اگر چې دغه یو ډیولپمنټ یا غټ خبر دی چې په تیرا کې اګریمنټ چې دی هغه تقریبا فاینل شوی دی او کله د ټي ټي پی چې کوم پریس ریلیز جاری کړی دی په پښتو ژبه کې هغه پازیټیو دی. ټیک، خو په باجوړ کې چې دی هغه 15 ورځ د مذاکراتي عمل بیګا بعضې جرګمار چې دي هغه پټ شوي هم دي، هغه تللي هم نه دي هغه یو سیشن له د باجوړ هغه کوم ټي ټي پی والا چې کوم دي هغه د تیرا د ټي ټي پی د ګروپ یا د کمانډر برعکس هغه خبره نه مني. ټیک شو. اوس خبره دا ده چې فکر خو دا وه چې بیرسټر صاحب چې دا 3 ورځې پرله پسې په جرګو کې کېناستو د فوټو سیشن دپاره په سی ایم هاوس کې، او بیا زموږ چیف سیکرټري صاحب شاه بلي شاه صاحب فکر دا چې دوی یو چکر چې دی د باجوړ هم لګولی دی. ډېره ضروري
کنه کوم ځای کې چې جنگ دی کوم ځای کې چې مړي شوي بلیږي چې هغلته کې وګوري حالات په خپل هلته کې ګراوند باندې به ځې که نه هغلته پکې ګورې کوم چې سیول اډمنسټریشن دی بیا دغه جرګې دی 4-5 کسانو سره او د هغې پوینټ اف ویو والا او په هغې باندې بیا خپل فیډبیک چې دی هغه ورکه ورته دا دوی هغه ما یو خبره کړې وه ډېره مشهوره شوې هم ده ما وی چې یاره جرګه ګردي به مقابله دهشتګردي تېره ورځ په درامان چې دی زمونږ سټیشن منیجر دی او هغه زما پروګرام کې خبره کوله هغه وی چې دغه یوه جرګه چې دا بیا دومره اوږده شوه چې 100 کسانو ته ورسېده هغه باجوړ والا ما خپل خیال دا چې پښتانه خو کار کوي نه او خبرې دي او خبرې بس خبرې دي او دغه ځای نه دې خوا راوړله د دې ځای نه هغه ځای ته ویسه او یو شی چې دی چې هغې ته چا خیال نه دی ګل صاحب هغه دا دی چې مونږ کلدم ټي ټي پي چې مونږ ورته فتنة الخوارج وایو فتنة الهندوستان ورته هم وایو وغیره وغیره مونږ د دې جرګو او مذاکراتي عمل په ذریعه باندې هغې له یو لیجیمیټ پوزیشن چې دی ورکړو ما بل ورځ دا خبره یو مین سټریم میډیا ټلویزیون باندې کوله چې راته ما یو تجویز دی هغه دا دی چې دا هغه دغه که نه یو شعر دی خدای خبر چله چې جپټ نه پلټ نه پلټ کر جپټ نه لهو ګرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ دا جرګې مرګې چې تاسو کوئ که نه دا قصې پیسې کوئ نو د دې نه ښه خبره ده نه چې ستا د صوبایي حکومت نه او د وفاقي حکومت نه د پولیټیکل پوینټ سکورینګ د پالیسۍ په سبب باندې نیمه خیبر پښتونخوا چې کوم ده دا د حکومتي ریټ نه وتې ده او تاسو په یو نقطه باندې نه رسئ چې یا مذاکرات کو یا دغه کو دا جنگ کو نو ما چې د هغې بیا ښه خبره دا ده چې دا په شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان دا خبره ډېره بده په تاسو باندې لګي په اورېدونکو باندې خو دا زه طنز کوم او د غوسې نه کوم د کورم نیمه ضرورت وي نیم باجوړه بیا ټانک بیا چې د بنو ډي خان دا یو بله صوبه ډیکلیر کوي وړه غوندې او ټي ټي پي ته به مونږ چې دی یو جرګه به مونږ ټي ټي پي ته بوزو د میډیا خلک به لاړ شي چې وروره دغه خلک چې کوم دي دوی الرډي ستاسو سپورټران هم پاتې شوي دي اگر مګر نه په بل قطع نظر که نه او تاسو هلته کې چې په افغانستان کې الرډي ستاسو د حامیانو او د مشرانو چې د حکومت جوړ شوی دی هغه ماډل دلته کې دغه کې اپلای کوي پاکستان دومره غټ ملک دی چې د پاکستان سیول بیوروکراسي د پاکستان سیاستدانان د پاکستان حکمرانان د دې دومره بدترینو حالاتو باوجود دوی په یو پیج نه راځي څوک پکې جرګې کوي د جرګو مجیبه قسمونه دي څه سرکاري دي څه غیر سرکاري دي څه د طالبانو جرګې دي څه چې کوم دي د قبایلو جرګې دي څه لوکل دي څه صوبایي دي وزیر اعلی صاحب وایي چې دا کم دغه ټایپ وکړمه د سیریز د سیزن که نه نیټفلکس باندې دغه چلیږي سیزن 1 2 3 بیا به د صوبې په کچ باندې کومه جرګې ټیک بیا چې دی به د وفاق په کچ باندې نو یار ورته خول یو جرګه چې ده که نه د پروني اټمپ نه بعد یو جرګه ته دغه سره هم وکړه که نه د فیډرل ګورنمنټ سره هم وکړه او که نه ځکه چې هغه هم سټیک هولډر دی که نه تا چې کومه جرګه د اپیکس کمیټې په شکل کې کړې وه چې هغې به اتارټي ایکسرسایز کوي نو په هغې کې خو تا د خپل ترور زوی چې دی ګورنر چې هغه د وفاق نماینده دی هغه د پکې هم نه راوختی نو زه به ستا هغه والا عمل چې دی هغې ته به په ښه نظر باندې ګورم او که دا اوس چې د کومه خبره روانه کړې دا اوس ما کتله انتهایی غیر متعلقه کسه اسد قیصر هغه ویلي چې هم خیبر پختونخوا میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے اس لیے کہ بانی پی ٹی آئی اس کے مخالف رہے یو دا چې آپریشنونه روان دي هغې کې ستانه تپوس هم نه کوي دا خو کېږي نه که نه لکه نن په دغه کې وشوه اټیک وشو په کرک کې او کرک د هغه ګیس د دغه د وجې نه ډېر زیات چې دی ډېر اهم ځای دی که نه د هغې په ټیم باندې د هغو په سیکورټي سټاف باندې کړی نو هلته کې به بیا ستا د پولیس به شمول نور فورس چې کوم دي هغه به په قلاره باندې ناسي نو زما خپل خیال دا دی چې اوس هم لیک اف کمیونیکیشن دی زمونږ د سیول ادارو ته اوس هم د خیبر پښتونخوا د سیکیورټي تھریټس یا چیلنجز چې دی د هغې ادراک ورته نه کېږي او که دا سلسله روانه وي دا چې ما تاسو خبره وکړه چې 380 حملې شوي دي نو دا خو نیم کال خو لا پاتې دی دا وخت پاتې دی او بل د دې د اساس په خوله خبره ده خو د جرګې سفارشات چې نن کوم جرګه شوې ده هغه ډېر عجیبه غونته کېدي او ما ته خو داسې ډېر عجیبه په دې ښکاره شو
لومبنۍ نقطه پکې د چې کوم د جرګې سفارشات دی او په هغې کې دا ډېره دنیا شامله وه چې د امن و امان چې کوم دی دا د قبایلي امایدینو وزیر اعلی صاحب ته حکومت ته خراج تحسین پیش کړی دا اولنی پوینټ دی دا خو یو ډېر یو نانسنس غونته کې خبره ده چې د جرګې دا سفارشات دي دا سفارش خو نه دی دا خو چې خلک کینی یو بل سره دا به یو د انفارمیشن ډپارټمنټ یا د پی ای ډي یو کلرک بابو به جوړ کړی نو بس دا غي دا خراج تحسین خلکو ته خدا شي راغلی دی کنه چې دی دا وکړل کنه جی په دې کې خبر کم دی څلور نکات دي کنه جی په دویمه نقطه کې وایي چې امن چې کوم دی زمونږ بنیادی ضرورت دی او موږ امن غواړو دهشتګردي او دهشتګرد ختم کړی دا خو موږ ته نه دا خو دې کې اپریشن نه غواړم نو د شتګر چې دی نو دغه بیا د ورکو کنه تجویز موږ ورکو کنه د سونه پښتونخوا او دا سبب ول ورکو بس د نیمه صوبه چې دا یا درېمه سبب ول ورکو درېمه نقطه چې کومه دغه ده چې په خطه کې د پایدار امن د پاره چې کوم دی نو په دې سلسله کې د افغانستان سره مذاکرات لپاره د وفاقي صوبایي حکومتونو نمائندګانو قبایلي امایدینو او سیاسي قایدینو باندې مشترکه جرګه دا خو ډېر اوږده غنم دي دا جرګې شوی نه وي دا برساسه چې په جازونو کې به خلک بوتله راوستل کنه تا ته خبره کوم هغه خلک چې هغه به دغه جرګو جی ایسو جی نو هغې به هلته کې د ټي ټي پي کمانډرانو ته او د افغان طالبانو کمانډرانو ته به دا خبرې کولې چې موږ ګورې د اسلامي شریعت او د دې حامیان یو خو دیو منګ راوستي یو یار دا ټول څه چې کوم دي کنه ګوره پښتانه خو یو کار کوي د پښتانه په خېټه کې خبره نه دغه کیږي د میده ډیره کمزورې ده صحیح ده خبره خو دې پرېږدي نه خای نو چې ته اپریشن نه کوي او جرګې خو دغه تاسو الډ کړی وي کنه دغه جرګو په نتیجه کې تاسو یو سل او لس هارد کور کمانډرز چې هغه د عدالت لاري نشو خلاصېدی هغه د پریزیډنټ اف پاکستان عارف الوی خو دې خبر چې نن سبا چرته دی دندان ساز جو د هغه په سبب د دې اختیار باندې چې دی سپیشل اتارټي چې دغه ایکسرسایز کړی په هغه کې راوستي دي او د ایمل خان دی او د نورو پاټو والا دغه نه کارلی 140 زره نه دی راغلي خو د 10 زره نه زیات د افغانستان نه چې دی هغه راغلی هغه سایلنټ و دوی چې بیا یو دغه شروع کړه سلسله شروع کړه کې بیا اکټیویټ شو نو دا سره جرګو چې کوم دی د افغانستان سره د مذاکراتو دغه خو مونږ کتلې دي کنه دا نتیجې دي کنه دا چې کوم پوینټ جوړوم دی هغه دا دی چې په دې کې کومه څلورمه نقطه دا ډېره زیاته لکه دلچسپه ده چې مونږ ترقي غواړو او د ترقي چې کومه ده د امن سره امن و امان سره تړلې ده نو دا خو نه تجویز دی دا خو نه خبره ده نه رایه ده نه سوس دا کله چې مونږ ته نه پته دا څلور نقطې چې کوم دي په دې باندې نن ټول ورځ بحث شوی دی صوبایي حکومت د وزیر اعلی صاحب نه واخلې تر ډیپټي کمشنرانو صاحبانو پورې ټول موجود او غي دا مازغه جنگولې دي او دا څلور نقطې راوتی دي نو د دې جرګو بلکه انجام سوي دا خو یو ډېر غیر ضروري غونته کې کار په دې کې بدا صوبو چې صرف یو ټایم ورکول دي او بیا پکې دام وایي چې دا جرګه به چې کوم دی نو هغه طرف ته ځي او هغه طرف نه بعد د حکومت او د عوامو جرګه جوړیږي هغه ته به درخواست کیږي او هغه حکومت او د عوامو جرګې سره د پکې بل ټپه ده چې د عوامو په هغه کې شرکت کوي د افغانستان لخوا نو هغه بیا دې سره خبرې کوي بیا به امن قائمېږي نو دا خو ډېر غیر سنجیده غونته کې کار دی دا ډېر اوږده قصه شوه ډېر اوږده شوه کنه ما خو تاسو وختي خبر وکړه کنه چې اول خپل ګریوان کې ګور پښتانه خو کار نه کوي او تاسو خبره کومه جی زما اطلاعات داسې دي چې دا کوم د پیکس کمیټې اجلاس شو په هغې کې د دې وزیر اعلی صاحب او د دې بیرسټر صاحب او زمونږ یو ایډیشنل چیف سیکرټري دی د هغه د چیف سیکرټري هم لانجه ده د هغه د وزیر اعلی هم لانجه ده په فنډز باندې په اختیاراتو په دې باندې که نه خپل کور کې جرګه وکوي او معاملات بیا راځئ که نه د افغانستان سره جرګې کوئ که نه نو په هغې کې د تجویز پیش کړی و چې یاره موږ رایامه هوارو او د دې لپاره موږ د جرګو یو سیستم دغه کوو زما خیال دا دی چې کور کمانډر صاحب ورته وایي چې اوکې ویکه نو 11th کور یا د پاکستان ملیټري اسټابلیشمنټ کو دغه خبر صحیح نو دوه کسانو ته چې دی که نه غټ غم په غاړه کې ورچولی یو صوبایي حکومت وزیر اعلی صاحب او د ده ټیم چې دی دیو ته دا کار کور کمانډر صاحب ویلي چې وایي کوي ټیک او بلې هغه جرګمارو ته دا جرګمار دا به پکې سالس نه دی به ضمانتګر وي پکې نو دا جرګې تاسو په اول ځل باندې کړي دي
منګه خو وکتل هغه جرګې چې د 9/11 نه وروسته شروع شوې په هغې کې 2100 قبایلي امایدین چې کوم دي که نه هغه وژل شوي دي قتل شو پکې ټیک شوه بالکل همداسې تا یوم شهدای پولیس په بله ورځ باندې دغه کوو جی لمانځله جی په هغې کې ستا نه څه غیر غوندې کس چې کوم دی هغه خلکو وژلی دی په هغې کې عبیدعلي خلکو وژلی دی په هغې کې کم هغه ملک سعد صاحب و ستا د خیبر پښتونخوا د پولیس 1300 افسران چې په هغې کې 100 افسران پکې شامل دي د دغه لیډینګ سمیت هغه شهیدان شوي دي پکې په دې روان کال کې ګل صاحب په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د فوج د 500 نه زیاته اهلکار او افسران چې کوم دي دا په نښه شوي دي شهیدان شوي دي په هغې کې زما په خیال باندې 3 میجران هم دي بیا ته دا وایه چې سټیټ چې کوم دی او فوج چې دی هغه وایي لګیا دی وایي جنګ کوي که نه وایي دهشتګردي دغه کوي دا د فوج د افسران چې وژلی کېږي شهیدان کېږي دا څوک وایي دا څوک دي او دا فوج اول خو ته یو بیانیه دغه که که نه اول ته یو بیانیه اسټبلش که کو تاسو غواړئ چې یاره دغه د کلدم ټي ټي پي دا یو پولیټیکل فورس دی او هغه په یو نظام کې چلیږي نو د هغو سره په هغه لاین باندې خبر وکړئ هغې دې ټوپک ته وغورځئ پنجابي طالبان چې کوم دي ډېر مشهور کتاب هم دی د مجاهد حسین پنجابي طالبان زموږ خو خلک چې کوم دی اسکالران ماکالان چې کوم دي تجزیهکاران کتاب نه ګوري نو عام خلک به څه وګوري که نه په هغه ټول ډیټیل دي چې په کومه طریقه باندې هغې ته یو اکموډیشن ورکړی شو پکې خو هغې په پنجاب کې دهشتګردي نه کوي په دنیا کې لکه دې نه غټ ثبوت بیا څه دی چې امریکې او نیټو ګل صاحب په افغانستان کې د 5 ټریلیون یا د 4 ټریلیون ډالرز د تاوان او د 2.5 پوجانو د مرګ په قیمت باندې هغه افغانستان هغه طالبانو ته حواله کو د چا خلاف چې په 2002 کې یا یو کې چې د جنگ شروع کړی ټیک شوه نو نتیجه څه شوه نو تم یو فارمیټ موږ ته راوړه که نه که ته هغه د مین سټریم دغه کې مین سټریمینګ دغه کې نو الله له خیر سره زمونږ خو ته خبره کومه په خلکو به خبره عجیبه لګي زه خو په دې خبره نتیجه رسېدلی یم چې 90% ملیټنټس چې کوم دي دا پښتانه دي ایتنیکلي او زموږ د قبایلي سیمو او د سوات او د دې خلک دي ټیک شوه نو چې هغې مري که نه په هغې کې بعضې زمونږ دوستان وي پکې زمونږ واقف خلک وي زمونږ ګاونډیان وي پکې په هغې مونږ خو په هغې باندې هم دغه کېږو خو تاسو یو روډ میپ لرئ په هغې خو دا جرګو والا شی نه دی دا جرګه ګردي دا به تا نه ماینس کې نه به د پازیټیو کې پلس کې د دې نه به بل شی جوړ شي پکې نو زما خپل خیال دا دی لکه د دې اوس سخت دغه کېږي ته چې بیا کله مذاکرات کوې ته به د لوکلو سره نه کوې ګوره دا ډېره غلطه فارموله ده هر چا چې اسټبلش کړی کله د ټي ټي پي په باجوړ کې هم نه او په تیرا کې هم ده وشوه بالکل په ممن کې هم ده هر ځای کې چې کم ځای کې دي په تیرا کې هغې پرون چې کوم دی معاهدې ته رسېدلي سیم سچویشن دی بالکل په باجوړ کې نه مني هلته نه رسي ټیک شوه جی نو ته هغې د یو سټیک هولډر په حیثیت باندې ډکلیر کوې نو چې ډکلیر کوې نو ګل صاحب تاسو یو خبر وکړم 2-3 ملکونه داسې دي چې په هغې کې سریلانکا هم شامل دی چې هلته کې د ګوریلا قوتونو ته هغې چې کوم دی یو سپیس ورکړی دی تاسو دلته کې خپل اکټیویټیز کوئ دا تاسو د انډیا خبره وکړه دا چې ډېر زمونږ د لیبرل ډېر زیات متاثره دی د مشرقي دغه چې ډي جی اس پی آر چې اکانمست سره کومه خبره کړې دغه ټول علاقې چې د ډي جي صاحب ته زمونږ ملیټري اسټبلشمنټ ته د دې خبرې چې دی که نه د دومره لیټ خیال ولې راغی ډېر سخت ګزار یې کړی دی دغه ټولو علاقو کې پرایویټ ملیشیاز دي هلته کې ګوریلا تنظیمونه دي هلته کې د انډیا فورسز چې کوم دي هغه پریزنس نه لري هلته کې هغې موومنټ نشي کولی دا موږ ته خو انډین میډیا او انټرنیشنل میډیا چې کوم ده هغه خو صرف دغه ښیي که نه دلي او ممبای او دا ښیي که نه انډیا خو دا نه دی که نه دا خو ډېر لوی وطن دی او دې کې خو ټیک شوه ډېرې خبرې دي هلته خو ډېرې خبرې دي او ډېرې لانجې دي پکې نو هلته کې هم داسې غیر اعلانیه طور باندې خلکو ته سپیسز ورکړي دي کېدي نه بیرسټر صاحب د دې ډېر خاص سړی دی قابل اعتماد دی موږ ته قابل احترام دی ډېر غټ تجربه یې ده ټیک شوه که په پاکستان کې د موجوده نظام ټیک نه یا د خیبر پښتونخوا د عوامو دغه ټایپ نظام غواړي الله لا خیر سره ریفرنډم دی پې وکړي بس خو یو ډېله پکار دی
دا پلټ نه جپټ کر پلټ نه ولا شي کوم دی کنه دا به نتایج ورنکي. تاسو د مقامي کمانډرانو خبر وکړه د مقامي طالبانو ته چې کومه په باجوړ کې دی په اولنۍ ورځ وخت غوښتو د فورسز نه چې موږ دې سره خبرې کوو په دویم ورځ ورته دا خبر وکړه جرګې دا ډیمانډ وکړه چې تاسو د باجوړ نه وځئ. هغه موږ د خپل وطن نه څنګه وځو دا خو زموږ وطن دی موږ دا خو دا موږ خو نشو پرېښودی. دې مطلب خو دغه شو کنه چې دا تاسو کوم خبره کوي خو ریکګنیشن دی کنه او دغه خبره هغه خپل خبره ثابت کړي چې موږ دا غزنه نه راغلي موږ دې ځای خلک او کنه نو دې سره خسکه د سره ګوره ستا کاونټر ارګومنت کوم ځای کې دی. ستا کاونټر ارګومنت دا چې صوبې وزیر اعلی د یو ورځ وای چې منګه د دهشتګردۍ د خاتمې د پاره ټول په یو پیج 24 غنټې نه تیرې شي مړه بیا الټه خبره وکړه. الټه خبره څه کړې د پابر ورځ الټه خبره پابر ورځ دا کړې دا چې زمونږ جنگ دا هغه دهشتګردو سره دی چې هغه سوپر پاور ته شکست ورکړی. کمال دی. دا ته چاله پیغام ورکړی ستا چې کوم ډي پی او په کرک کې ناست دی ستا چې کوم ډي پی او اس اس پی یا اس ایچ او په ډي خان کې ناست دی او هغه ستا دا سټیټمنټ وکتو تر دې خبرې د شدت نه یا د دې د نتیجې نه یا د اثر نه یا د زور نه خبرې چې ته دا وې چې د سوپر پاور امریکې په مقابله کې خو موږ ډېر کمزور یو نو چې هغه شکست خوړلی بقول ستا دا د لیډر د باني چې دی چې پرون هغه دیو راخلاص شو که نه پته نه پوه نه شوم څه دیو خویان دی او د محمود خان چکزی صاحب او هغه سلمان اکرم راجا خو تلل جیل ته ما به خیر خلاص شي خو هغه خو ما ته داسې واضح نه کاری فعلا خو خبره شته دی نه هغه بس ډېر مزدار ټپه ده خو زموږ موضوع کې چونګې دی دغه ځای ګنجایش نو دا شی لږ ډېر ډریک شو کنه دا وی نو نه هغه کارونه دومره دته ما چې لکه دوی خو چې هغه خلاصو کنه دا هغه د څه ذکر راغی خواهش خو دی خدا دغه د امن قائمېدو خواهش دی بس کنه لکه چې دا یو پلار باندې زین کنه چې خلک پنده ته ځین خو پنده په روډ باندې بزی موټر وې ته بسوري ګاله بزی کنه دا چې خو نه کیږي چې پنده ته ځو ته لار د لډ کوتل نیولې خو نه کیږي دام ټیک تا خجی برخو راځو دا خو د امن صورتحال خو چې کم داسې د دې خلاصه دا چې روډ میپ نشته په لنډو چپو کې د دې روډ میپ نتیجه نشته دی او دا صرف وخت چې کم دی نو هغه ورکول دي چې کم وخت لا څو ورکول دیکا ورکول دي او د سره بچ کم مخالفین دي هغه ته به وخت ملو شي او دغه پکې یو سوچ دی هغه به دومره مضبوط شي دومره خراب گزار وو چې بیا به وایي کې بم دغه خلک زموږ د وطن خلک زموږ بچي زموږ په فورسز کې وګړه فورسز نه بهر دي اسرائیل صاحب خبره چې خو هم زمرم دی خو هم زمرم دی زه ته خبره جوړه شو بهرحال اکانومست یو خو یو ډیر لوی خبر جاری کو او هغه دغه وی چې آرمی چیف فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب چې کوم دی نو هغه په صدر ټرمپ هغه ته هیرو ویلی هغه اوټ اف د وی چې کوم دی ملاقات وکړو او دغه ملاقات په نتیجه کې سفارتي ډایمنشنز یا انګلز چې کوم دی هغه ټول بدل شو نه یوازې په دې منطقه کې بلکې په ټوله دنیا کې یو نوې ماحول جوړ شو او د غټو مسلو د حل کېدو او د هغې طرف ته د تللو دپاره یو نوې سفارتي لاره پرانستلی شوه دې باندې راته خبره وکړې او د هغې نتیجې لګیا دي راښکاره کېږي ځای په ځای باندې او دا نن هم چې کوم دی نو د امریکې لخوا دغه خبر خور شوی دی چې د جمعې په ورځ باندې د آذربایجان او د ارمینیا د فوجونو ترمنځ هغې کوم د پاکستان رول دی آذربایجان په بها پاکستان خبره کوي جی بالکل نو دې باندې مراته لږه خبره وکړئ چې دا لګیا دی په ټوله دنیا کې خلک امن طرف ته روان دي او د څلوېښتو کلونو جنګونه هغه لګیا دي دای کې سالسي کېږي زمونږ چې یو خواته که مشرقي بارډرونه دي او که مغربي دي یو وړه غونډه کې خبرې او د هغې نه موږ لویه کیسه جوړه کړې نو دا ګور صاحب ته خو د مین سټریم میډیا کس دی خبر ایډیټر مې اکانومست چې کوم دی دا ډېر معتبر دغه دی لکه پاکستان کې په یورپ کې په امریکا کې په مهذب ملکونو کې د اکانومست هغه ویلیو دا کم چې په پاکستان کې د ډان اخبار ده او د دې خبرې د دې تاریخ یو نیم سل کاله پخوانی دی جی بالکل څنګه چې نیویارک ټایمز یو معتبر دغه د اداره ده د امریکې داسې د انګلینډ چې د ډېره معتبر اداره ده ما ته ښکاري چې ټیک ټاک چې دی که نه زمونږ ډي جي صاحب دیو له پیسې ورکړي دي ما وکتو که نه دا پروفایلینګ سټوري کړې ده او هغې کې خو داسې دي چې ما ته نه ښکاري
زه بیا وایم چې شکر دی چې د تجزیه کاران او دوی اخبار څه شی مې ګوري نه اکو بکو سر او دا په توکل او لګي کو ته وی چې ته خپل ډي جی اس پی ار نوم دغه کنه څوک بعد به تاسو چې نوم یې سره نو می سره دا ټیک خو هغه داسې ده کنه چې ته به چې دا د پاکستان د آی اس پی ار چې کوم میگزین دی هلال دا غي انګلیش ورژن دی ورجن کې چې دا چاپ شوی ده دا د اکانومیست خو خبره مې وکړه چې څومره معتبره اداره څلور 15 پوینټس دا کړی دي یو دا چې د اپریشن سندور نه بعد د پاکستان د فیلډ مارشل په گرفت په طاقت او په مقبولیت کې بے پناه اضافه شوی ده ټیک نمبر 2 چې د پاکستان فیلډ مارشل چې کوم دی هغه په دې ټیم کې د پرویز مشرف د ابتدایي دور نه بعد د واحد د آرمی سربراہ دی چې دا انتهایی باثر او طاقتور دی ټیک پوینټس ما کتلې ده دریم دا چې دا ډېر وخت بعد داسې یو پوځي سربراہ چې کوم دی پاکستان ته دستیاب شوی دی چې ټرمپ انتظامیه او د هغه طاقت چې کوم مراکز دي انکلوډینګ پرسنلی ټرمپ صاحب دا ته ډېر زیات متاثر دي او ډېر قربت دی او سره ډېر نږدې دي وته ټیک درې شو څلورم دا دی چې د اپریشن سندور نه بعد چې په ریجن کې او انټرنیشنلی د پاکستان کم یو ایمیج او امپارټنس جوړ شو په هغه تناظر کې امریکا او یورپ چې کوم دی هغه د پاکستان د مستقبل د کردار تعین کوي دا ډېره غټه خبره دا ډېره لویه خبره ده دا ټول پاور شفت ته لګیا دی پنځمه دا ده چې دی لګېدلی دی او د یو غټې پارټۍ مقبولې پارټۍ لیډر چې د هغې په جیل کې اچولی دی او دغه په باره کې چې دی نو د خلکو دا خیال و چې امریکا به په هغې کې لږ ډېر مداخلت کوي یا نور قوتونه هغې ونه کړو ځکه چې ګرفت په حالاتو باندې د ده ډېر زیات مضبوط زیاتېږي شپږمه یې دا خبره کړې ده چې د پاکستان 2-3 اتحادي پارټیانې چې کوم په فیډرل ګورنمنټ کې شاملې دي د هغو سره ډېر زبردست انډرسټینډینګ دی او بیا تاسو چې کومه خبره وکړه چې پاکستاني میډیا هغه ډېر زیات هایلایټ کوي د ډي جی اس پی آر احمد شریف چودھری صاحب هغه کوټ کړی دی چې هغه دغه ولا خبره کړې ده هغه دوه څیزونه چې کوم دي هغه دا یو دا ویل چې انټرنیشنلی یا پاکستان کې بعد خلک یا میډیا سرکل کې دا خبره کیږي چې فیلډ مارشل پریزیډنټ جوړیږي نو هغه وایي چې هغه لفظ استعمال کړی نانسنس چې د دې هېڅ دغه نشته دویمه دا بله خبره کړې چې خبر دی چې کو دې دله انډیا مهمجي وکړه نو موږ به مشرقي هندوستان کې چې دی څنګه به کو دا زموږ کار دی ډېر ډوب به نو اکانومیسټ هغه چې کله یو تاسو په هغې پوهېږئ پروفایل سټوري څه ته وایي که نه هغه ډېر زیات غټ اهمیت وي ډېر لوی اهمیت دی نو زما خپل خیال دا دی چې دنیا ته یې فار فسټ ټایم چې دی د هغه شخصیت چې کوم دی یا د طاقت یا د پالیسیانې یا د اهمیت هغه دومره پورټری کړي دي چې دا د پاکستان د ملیټري اسټابلیشمنټ لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت لپاره هغه پرو ریاست حلقې چې کوم دي د هغو لپاره د دې کال د ټولو نه غټ خبر چې دی د اپریشن سندور نه بعد هغه د اکانومیسټ دا رپورټ دی دا تاسو پرسنلی تاسو خو په دې منطقه باندې نظر دی تاسو بوکس د افغانستان د پاکستان تعلقات او بیا په دې کې د دهشتګردۍ ترهګرۍ معاملات او په دې ټوله خطه کې دا سچویشن تاسو د سریلانکا او د ګوریلا وارز او د ملیشو خبره مو کړه دا طاقت دا زور او دا پلانینګ او دومره اهمیت دا زمونږ د امن کامیدو دپاره پر روان وخت کې استعمالي دي شي خوشبینې دی ته چې ان شاء الله داسې ورځې را روانې چې دا په هر یو چینل چې استعمال شو زور استعمال شو خبرو شو سو چې دا یو د امن لار دلته کې هواره شي او بشمول د کشمیر ایشو ځکه چې صدر ټرمپ خو لګیا دی هغه د دونه لویو ملکونو ترمنځ روغه کیږي نو دا خو دونه غټه خبره نه ده پرونه بیا ویل چې ما د انډیا او د پاکستان چې دی هغه اټومي جنگ تصادم چې دی نه خو د انډیا لپاره چې دی بیا د 100 ورځ ده هغه اطلاعات داسې و چې هغه ټیرف چې دی هغه 50% ته ورسو غر کې کو نیمه کړه ورسره دا ټول معیشت چې کوم دی هغه تباہ برباد کوي ګل صاحب داسې ده چې د دې باندې د تجزیه کولو لپاره د دې جواب در کوم بیا به زه پاسمه جی تاسو به د ګوریلا وارز ډاینامیکس چې کوم دي که نه دا سبجیکټ ګورئ ټیک ډېر زیات ګران کار وي د امریکې غوندې او د انګلینډ غوندې او د جرمني غوندې جدید افواجو له چې هغې په ګوریلا جنګ کې کامیابي حاصله کړي ټیک د ګوریلا جنگ ډاینامیکس چې کوم وي هغه پاکستان د هندوستان سره وکړه که نه ښه ډزونه یې پورته کړه په 48 غنټې کې هندوستان ډېر غټ دغه دی ته چې په 2004 کې دغه کې د هغې ستا یقین نه راځي په ټوله دنیا وایي اول بنګ ټوله دنیا وایي
ځکه چې هغه ډیکلیئر دشمن جی او هغه معلوم و. ګوریلا جنگ چې دی که نه ګوریلا جنگ کې 80% ایډوانټیج چې وي هغه ګوریلا ګروپ ته وي. بالکل همداسې ته ورته ټیرریسټ وایې، ته ورته څه بلا وایې، هر څه چې ورته وایې، ځکه چې هغه په آبادۍ کې وي، بیا په آبادۍ کې بیا د هغې جغرافیه وي. دا ډېر غټ سبجیکټ دی، ډېر غټ سبجیکټ دی. او په دې جغرافیه کې د آبادۍ خلک دا خبره کوي که نه، وایي دا په پنجاب کې دهشتګردي ولې نه کېږي. ګوریلا جنگ همیشه چې کوم دی په هغه علاقه کې کېږي چې هغه کې غرونه وي، په هغې کې ځنګلونه وي، په هغې کې سیندونه وي، په هغې کې د خوړونو مړونه وي. دی او دا ټوله دنیا کې داسې ده. او دلته کې په خیبر پښتونخوا د دې ګوریلا جنگ دپاره آیډیل دغه دی، د جغرافیه ده. په افغانستان کې سوویت یونین، د سوویت یونین نه مخکې انګلینډ، د انګلینډ نه بیا سوویت یونین، د هغې نه بعد بیا نیټو امریکا، دوی په ګوریلا جنگ باندې قابو راوستی نه، ځکه چې افغانستان هم جغرافیه دغسې ده. دا موږ د کولیټرل ډیمیج خبره کوو، هغه بل یو جدا سبجیکټ دی چې په هغې باندې زموږ ډېر غټ لیډران چې کوم دي، زما خیال دا دی چې دا یو مشکل ټاسک دی چې په پاکستان کې د پاکستان فورسز چې کوم دي دا ممکن کولی شي که نه شي. خو د دې به 3-4 پایپ لاین کې ځي. یو دا چې ته به د پراکسیز د انډیا په شکل کې، د بل ملک په شکل کې، د بل ملک په شکل کې زموږ 2-3 بظاهره دوست ملکونه چې دي هغه هم د بارې ګوریلا تنظیمونه چې دي هغه سپورټ کوي، هغې مخنیوی به کوي. هغې لپاره خو به ته سفارتي جنګ کوي او لابینګ به کوي. دویم دا چې دلته کې ستا پولیټیکل فورسز چې کوم دي هغې په دې خبره باندې په واقع چې وروره ته به د دې سټیک هولډر جوړېږي، ته به په دې کې چې دی رایامه ماته جوړه. درېیم به ته د میډیا په ذریعه باندې خلکو ته ټیک معلومات ورکړې، کم چې نه میلاویږي ټیک معلومات ورکړې. دا ډېره بنیادي خبره ده. څلورمه خبره به دا کې چې کم سیول او دغه ادارې دي، د ملټري ادارې دي، دوی به په یو پیج باندې راځي. او پنځم به ورته دا آپشن دی چې کو کله د ټي ټي پي سمیت دغه نور ګروپونه چې کوم دي د هغې نه خو نور ګروپونه ورسره روان دي، جوړېږي پکې. ځکه په هغې کې ډېر غټ انویسټمنټ دی، شاته نظریاتي هم دی، فاینانشل هم دی. نو په هغې کې به بیا ته به هغه آپشن پکې هم دغه کې په یو ترډ اینګل باندې، ترډ پارټي باندې چې کو دغه خلک مین سټریمینګ ته راځي، نو بیا د هغو سره ترغه کار چې کوم دی هغه څه پکار دی. نو دا بیا به زه خبره کوم، بیا زه پاسمه چې د اے پی ایس د واقعې نه بعد چې نیشنل ایکشن پلان کوم دستاویز باندې ټول سټیک هولډرز او قومي قیادت اتفاق رای کړو، پاکستاني میډیا هم د هغې په شا باندې ولاړه. اوس هم موږ دا تقاضا کوو که په هغې باندې عمل درآمد وشي نو زیات امکان دا دی چې په دې حالاتو باندې قابو چې دی هغه به راوستی شي. خو دلته کې بیا زه دا خبره کوم چې ری الایمنټ، ری ارینجمنټ روان دی او په هغې کې د افغانستان د ګورنمنټ بعد ښه ډیسیژنز چې کوم دي هغه هم د ملیټنسي په حواله باندې متوقع دي. ټیک ده. یو بل تاسو مختصر کمنټ واخله، مله تاسو ډېره بنیادي خبره وکړه او زمونږ خلک لا نه دا څیزونه لولي او نه دې خبرو ته لا په غوږ چا وهلي دي چې انټرنیشنل اسټابلیشمنټ چې کوم دي هغوی د خلک وایي که نه پاکستان نه منرلز او پاکستان نه څیزونه ځي، دا په انټرنیشنل دنیا کې چې کومه دا منرلز، معدنیات، وسایل، ملیټري مایټس او پولیټیکل پارټي او دا ګروپس چې کوم دي کنه دا روستو شو اولیت چې کوم دی لګیا دی هغه لارو ته ورکول کېږي کوم چې پر روان وخت کې هغه کې مقاصد حاصلېږي او هغه د لپاره زموږ سټریټیجیکلی پوزیشن او دا تاسو چې د کوم علاقو ذکر وکړو دا ډېر زیات امپورټنت دی. د جنگ یو بنیادی وجه تاسو ډېر ښکلې خبره وکړه. د جنگ یو بنیادی وجه هم دا ده چې ګوریلا جنګونه پراکسس په هغه ځای کې زیات وي په کوم ځای کې چې روټس وي او دا د خفګان خبرې هم دي چې حالات ټیک نه دي، خو په دا په اپورچونټي کوم ډایورټ کېږي او هغه دا چې د خیبر پښتونخوا د پښتون بیلټ او د بلوچستان د پښتون بیلټ متبادل په دې پوره ریجن کې د هیچا سره نشته. پکار ده چې موږ دې ته په بیګر پکچر کې دا په لوی کینوس کې دا شیز او کتلی شو دا غینه ګټه پوتګه شو. ثانک یو ویری مچ سر. قدرمنو دا موږ سره محترم عقیل یوسفزئی صاحب ډایریکټر نیوز کرنٹ افیرز سونو پښتونخوا موجود او تاسو سره د مقامی معاملاتو د جرګو او د بین الاقوامی چې کوم معاملات چې په باندې نه خپل غسر انداز کېږي نظر لرلو او د دنیا نه او د نوو معاملاتو نه د خبرونو تاسو سره موږ معاملات او خبرې شیر کولې. تاسو هم خبرو کوي بولو پاکستان زمونږ او تاسو شریک आवाज دی او چې تاسو پورې خبره نه کوي تر هغه پورې خبره جوړیږي نه. دا جرګې چې روانې دي د دې لپاره دي چې خبرې مخې ته راشي نو خپل خبره شریک کول پکار دی او ټیک خبره کول پکار دی او په ټیک طریقه باندې خبره کول پکار دی. پښتانه چونکې شدت پسند قوم دی خلک دی مونږه ټیک خبرم په جګړه باندې کو او نا ټیک خو خیر وي زمونږ په جګړه نو
خبر اله زه نیسی چې هغه په استقامت سره وشي، هغه په دلیل سره وشي، هغه په داسې انداز کې وشي چې مخاطب متاثره کی او هغه خپل طرف ته را متوجه کی. نو بیا دا غینه پس چې کوم دی نور معاملات مخکې ځکه تاسو موږ سره خبره کول غواړئ، زموږ د ټلیفون نمبر دی 5352143. بیا درته وایم 5352143 زموږ ټلیفون نمبر دی او دغه څوک را سره راغی د خیر سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب، څوک د چرته نه؟ سید محمد میں نام ہے گڑی باغوانان نیک آباد نه. په خیر لري وروره پروګرام ته هرکلی وایم. د پی ټی ای د طرفه صدرم یم د گڑی باغوانان. خجی ښه وایي کنه جناب څه به وایي؟ زه خو به دا یو څو خبرې وکړم جی چې دا کوم سی سی پی والا زموږ په پاکستان کې دا مداخلت کوي چې دا آرمي والا او پولیس والا دا دوی ټارګېټ کړي دي. نو اخر مونږ بد څه کړي دي افغانستان سره چې دا 45-44 سال پناه دی له مونږ ورکړه. نو د دې نتیجه اوس دا شوه چې دوی به راپاسي او زموږ آرمي او پولیس به وژني، شهیدان کوي دی. د دغې نتیجه دا شوه. نو د دې چې کوم دی نو اول زه نه چې دا ټول د پاکستان عوام د دې خبرې خلاف دي ټیک ده چې دا په غلطه دي چې والا په غلطه دي او دوی ښه نه کوي چې دغه مونږ سره اوس د اختیاري چې یاره تاسو مونږ دا 44-45 سال وساتلی په نام درکړه، افغانستان کې هر قسمه قرباني مونږ ورکړه، ملک هم دل آزاد کړو، تاسو اوس راځئ او تاسو زمونږ آرمي او پولیس تاسو ټارګېټ کړي دي. نو دا ظلم ولې کوئ تاسو مونږ سره؟ دا ټي ټي پي والا ته زما دا وینا ده. ډېره مهرباني. جی زه دا کومه چې زموږ وزیر اعلی صاحب لم پکار دي چې هغه په دې خبره باندې پوره غور وکړي چې څومره دهشتګرد دي زموږ په خیبر پښتونخوا کې. جی دله پکار دي چې دا ټول اختیار ورکړي آرمي دا او دا خلک د ملک نه لرې کړي او ورکړي چې هلاکې کړي، ځکه چې د دې د لاسه زموږ آرمي ډېر ښه ځوانان لاړو شهیدان شو او پولیس هم دغسې. او ډېره مننه. ډېره مهرباني، تاسو خبرې وکړې، خپل نظر مو بیان کړو، ډېره شکریه دا خبرو اترو شکریه. جی قدرمنو دا پیښور نه کالو او کالر خپل سوچ او خپل جذبات بیانول. تاسو هم خبره وکړئ ځکه چې خبره د خبرې نه جوړیږي او چې خبره شروع شي نو بیا یو ځای ته رسي او ټیک خبره د هغې نه بیا راوځي نتیجې راوځي. د ټلیفون نمبر 09153522143 دا زموږ د ټلیفون نمبر دی. تاسو وکړئ خپله خبره وکړئ، د وطن حالات بیان کړئ ځکه دا زموږ وطن دی، دا ستاسو وطن دی او دا که څوک خوشحالي او که څوک خفه وي دا زموږ وطن دی او د دې ساتل د دې حفاظت کول دا په موږ لازم دی او دې ته د نقصان رسېدو په وخت زموږ خفه کېدل دا فطري خبره ده او د دې د ترقۍ باندې زموږ خوشحالي دل دا هم فطري خبره ده. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د جرګو مرکو دور چلیږي لګیا دی په صوبه کې، نو تاسو خپل آواز شریک کې او د خپل آواز شریک کېدو سره به تاسو دا قامي فرض او تاسو خپل سوچ دا به مخې ته راځي او تاسو آواز په ډېر لوی کچ باندې لګیا دی او ریکېدي شي نو د هغې نتیجې راوځي. نو خبره کول پکار دی. بولو پاکستان هم ستاسو پروګرام دی، هم تاسو په دې کې خپله خبره اتره کوي او موږ سره خبرې ډېرې وي، خبرې چې موږ کوو نو هغه خو بیا سونو پښتونخوا شو که نه چې موږ تاسو ته وایو تاسو یې صرف اورئ. نو اورېدل اسان کار دی، اورېدل په ملاستم کېږي چې بنده بس په ډډه والي وي او لګی بلو ته کیسې کوي، خو دا د کیسو اورېدو نه وخت دی او نه موقع. د اورولو دپاره د خبرې کولو دپاره علم هم پکار دی، دلیل هم پکار دی، سوچ هم پکار دی، ټکي الفاظ هم پکار دي، لهجه هم پکار ده، برداشت هم پکار دی، تحمل هم پکار دی او دا ټول الله پاک په پښتنو کې راولي نو بیا خو زموږ به ورځ ډېره ښه شي. نو خبره کول پکار دی، په ښه طریقې سره خبره کول پکار دی، خپل مافي الضمیر کې ښودل پکار دی او د وطن حالات د غیر چاپېره حالات هغه د خلکو سره شریک کول پکار دی. او دا خو تاسو ته موږ په پروګرام کې وویل چې نن هم دغه دی واقعیات شوي دي. 4 ځوانان چې کوم دي د اف سی سره د ډرایور هغه شهیدان کړي شوي دي او ښکاره خبرې کېږي او لګیا دي معاملات چې کوم دي نو هغه یو طرف ته د وړلو کوشش کېږي. نو په داسې حالاتو کې بیا امن قایمېدل چې کوم دي یا خبرې یو ځای ته رسېدل دا مشکل شي، ګران شي ځکه چې دې سره غوسه او خفګان زیاتېږي او مناسب خبره به دا وي چې
خبره په امن په ماحول کې وشي او چې تر څو پورې یو ځای ته رسېدلې نه وي، تر څو پورې نتیجه نه وي اخذ شوې، نو بیا تر هغې پورې خبره یا اکشن چې کوم دی هغه نه کول پکار، نه اخیستل پکار. نو دا د وطن خبرې دي او په وطن کې ډېرې خبرې د خیره سره روانې دي. کالر را سره څوک په لیکه باندې دي. هلو هلو لین ډراپ شو. تاسو بیا کوشش وکړئ او خبره وکړئ، کال ملاو کړئ او خبره اتره پکار ده، ځکه چې د خبرې نه خبره جوړیږي، د خبرې نه خبره وځي او بیا بني ادم نتیجې ته رسي. خو حاله چې خبره په دلیل یو که نه په شور شغرب وي او په کنځلو وینا باندې وي، نو خو موږ تاسو روزانه د خلکو نه اورو، د ځینې سیاسي مشرانو نه اورو، ځینې د عام خلکو نه، ځینې د سوشل میډیا د کسانو نه اورو. نو په هغې باندې خو نه کار کېږي، نه خبره جوړېږي، نه د بني ادم زړه ته هغه خبره هغه واقعه پرېوځي. نو تاسو خبره وکړئ، مناسب ټکو کې خپله خبره وکړئ، خپل رای بیان کړئ او د وطن دپاره خپل تجاویز ورکړئ. او دا خبره وړه مه ګڼئ چې ګنې تاسو په اواز، زموږ په اواز، په دې ورکوټي اواز باندې به څه وشي. دا خو د کربوړي پوکي دي، دا خپل ځای لري، خپل اهمیت لري، خپل خاصیت لري او خپل تاریخ او خپل یاداشت او خپل مستقبل لري. نو خبره کول پکار دی او د خبرې نه به خبره جوړو. پاتې شوه د دنیا د ترقۍ خبره. نو زمونږ ګاونډیان بلکې زمونږ خو ماما خیل دي د خیره سره چینیانو چې کوم دی یو داسې سپایډر غونته کې یو روبوټ جوړ کړی دی او ډېر ورکوټ دی په سایز کې او هغه لګیا دی کنټرول کېږي د بل ځای نه او هغه هم جنګ کوي، هم امن قایموي، هم ورانۍ کوي، هم معلومات راغونډوي او هم په غرونو کې او هم په دشتو کې او په ځنګلو کې چې کوم دی سفر کوي، الوزي هم، ډزې هم کوي، خبرې هم کوي او خپل ملک ته معلومات هم ورکوي. دا هله ممکن وي چې دنیا ترقۍ طرف ته مخ کړې وي، د نورو کیسو نه، د نورو معاملاتو نه ځان راژغورلی وي او یو طرف ته رواني. خو پاکستانی قوم خلک دې ته نه پرېږدي. کالر را سره څوک په لین باندې موجود دی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي، چېرته نه جی؟ جی دا نه ملنګ یم د پېښور نه او ستاسو پروګرام زه ډېر زیات په شوق ریګولر مهرباني. ډېر زیات زده کړه پې کوو، ډېر خبرونه یې ډېر ښه دي، ډېر معلوماتي خبرونه زما ډېر زیات خوښ دي. شکریه جی، ډېره مهرباني. او جی ستاسو پروګرام چې دی که نه ډېر زیات یو ګنټه بس هغه داسې په هوا کې تېره شي. ټیک ده، مهرباني جی، مهرباني. څه خبره به کول غواړئ د امن و امان په حوالې سره به څه خبره کول غواړئ جی؟ جی بالکل، امن خو ډېر ښه دی چې زموږ په وطن ناشي، ځکه چې موږ ډېر د وخت خپل شوي که نه، دا هر یو باجوړ دی، مومند دی، دا خو د ډېر وخت نه په جنګ کله کېږي کله بندېږي که نه. جی جی. نو موږ له پکار دي چې که په جرګه کېږي جرګه دی، که په جنګ کېږي نو ټول یو موټی شي. آفرین آفرین. اتفاق پکار دی چې په هر صورت وي، خو اتفاق نه بغیر خبره نه جوړیږي. بالکل، ځکه چې موږ د امن غواړو، امن دې موږ ته میلاو شي. ډېر ښکلې خبره تاسو وکړه بیبي، ډېره مننه. خوشحاله آباد اوسئ، وطن دپاره دعا هم کوئ او پروګرام کې کله کله شرکت هم کوئ. تاسو کال وکړو، ډېره مهرباني. خوشحاله آباد اوسئ. ډېره مننه. زما د خوښ پروګرام دی او زه د خپل وطن سره ډېر محبت لرم. آفرین آفرین. دا د ایمان برخه ده او دا د وطن سره محبت چې کوم دی د هر چا د وس خبره نه ده. ډېره شکریه جی، آباد اوسئ. جی قدرمنو، دا بیبي خبرې کولې او چې پروګرام مې په دې وخت چې د وطن سره د محبت خبره کېږي. وطن سره محبت زمونږ په خټه کې اخلې دی، ځکه چې دلته زمونږ پلرونه، زمونږ نیکونه، زمونږ مشران ښخ دي، د هغوی اډونه دي او زمونږ د راروانو نسلونو ژوند دی دلته کې او زمونږ خپل ژوند هم دلته کې دی. نو دې سره محبت کول او د دې نه خاورې نه زیږېدل او د دې خاورې خوراک، د دې فصلونه، د دې میوې دانې، د دې اوبه غلې، دا هر څه زمونږ د ستوني نه تېرېږي او دا زمونږ په وینه کې، زمونږ په هډ کې شاملېږي او دا یو فطري څیز دی او دا زمونږ په بنیادي تعلیماتو کې هم دا محبت چې کوم دی اچولی شوی دی. خو بل خواته شمیرې ته هم نظر لرل پکار دی چې د سعودو نه او د درزنونو نه خبره وتې ده. په زرګونو شهیدان زمونږ که د فوج دي، که د پولیس دي، که د اف سی دي، هغې لګیا دي د دې وطن دپاره قربانۍ ورکړي. دغه حال د غازیانو هم دی او دغه حال د عام پاکستانیانو هم دی.
دا پروګرام وخت سر ته رسیږي. تر بل پروګرام مو په لوی الله سپارم. د خپل غیر چاپیره خلکو د خپل وطن خیال ساتئ.